او بیا خصوصا د 63 حلقې د مختلفو یونین کونسلو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو ځوانانو دلته کې راغلي د قومي وطن پارټۍ کارکنانو زه ستاسو او د مشر په منځ کې ډېر زیات نه حل کېدل غواړم ځکه چې زه غواړم چې هغوی تفصیلي تاسو سره خبرې وکړي خو زه په دې موقع باندې اسرار خان ظاهرشاه خان او د 63 حلقې تنظیم او کارکنانو له په یو کامیاب کنونشن باندې مبارکي ورکوم د 4 ورځو په نوټس باندې دا کنونشن ایښودلی شوي دی او په 4 ورځو کې دې کنونشن د یو جلسې شکل اختیار کړو نن دا دې طرف ته اشاره کوي چې عوام د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په انتظار ناست دي عوام په دې خبرې باندې پوه شوي دي چې د تېر 14 کالو نه چې کوم خلک په دې صوبې په حکومت باندې ناست دي د هغوی څه کارکردګي نشته نن زه ستاسو په وساطت سره د صوبایي حکومت نه او د پاکستان تحریک انصاف نه یو څو سوالونه کول غواړم د هغې جواب پکې غواړم زه ترې دا تپوس کول غواړم چې د دې ملک په تاریخ کې د دې صوبې په تاریخ کې 14 کاله مسلسل یوې پارټۍ ته موقع نه ده میلاو شوې داسې ده او که نه په دې کې چیرې مرکز کې زموږ حکومت نشته او صوبې کې موږ کوشش کوو بیا په 2018 کې په مرکز کې حکومت راغی او په صوبې کې حکومت راغی په 2024 کې مو ته دا صوبه حواله کړې شوه نن زموږ د صوبې حکمرانانو ته چې په پنجاب کې د امپیګانو سره څه لږ زیاتې وشي نو د هغې لپاره خو ټایم شته چې وزیر اعلی صاحب او ټول امپیګان او وزیران جلوس جوړ کړي او لاهور ته لاړ شي او د هغوی تپوس وکړي خو زما د صوبې هغه غریب خلک چې هغه د دهشتګردۍ ښکار دي د هغوی روزانه په بنیاد باندې وینې تویېږي لګیا دي په جنوبي اضلاع کې د 2 بجو نه پس ته عملاً د حکومت عملداري نه وي پولیس مخامخ نه راځي هر یو اداره چې دا هغه بنده شي زمونږ خلکو ته تحفظ نه دی حاصل د هغوی لپاره زمونږ د حکمرانانو سره ټایم نشته نو زه ترې دا تپوس کوم چې آیا دا ستاسو ذمواري نه جوړېږي چې دې طرف ته هم توجه ورکړئ دا زه منم چې دا د هرې پارټۍ حق دی چې هغه خپل سیاسي مقاصد لپاره آواز اوچت کړي هغه د خپل قیادت لپاره آواز اوچت کړي خو چې یو ذمواري درته میلاو شي نو د هغې بیا څه فرایض هم وي چې هغه سرته رسول وي آیا دا د صوبایي حکومت په فرایضو کې نه راځي بیا ورسره زه دا تپوس هم کوم چې 14 کاله مسلسل حکومت تاسو تیر کو او 900% زمونږ صوبې په قرضو کې اضافه وشوه د دې تپوس به مونږ له چا نه کوو نن 14 کاله ستاسو د حکومت وشو کرپشن داسې ځای ته رسېدلی دی چې سرکاري پوسټینګ ټرانسفر چې کېږي نو د هغې سره دا خبر راوځي چې دومره ورکړی شوي او دومره ورکړی شوي چې نوکري چاته ملاویږي
نو چې ته تپوس کې نو وایي چې یاره دومره لکه مې ورکړې او دومره لکه مې ورکړې. نن مونږ داسې تپوس کوو چې ولې دې کرپشن کې اضافه وشوه د دې مونږ له جواب راکړئ. بیا چې دا تپوس کوو چې 14 کاله مسلسل تاسو حکومت وکړو زمونږ دې صوبې کې د ترقۍ دا پیه چې ده دا ولې جام شوې ده ولې ودرېدلې ده ځکه چې مونږ ته ترقیاتي کار چې دی په هېڅ ځای کې نه ښکاري. بیا ورسره دا تپوس کوو چې په غربت کې ولې اضافه وشوه او زمونږ خلک چې دی نور ولې غریب شو د دې جواب دې مونږ له راکړي. بیا ورسره دا تپوس دې کوو چې بېروزګارۍ کې اضافه وشوه 1 کروڑ نوکرو خو ادم کړې وه خو دلته زما ځوانان زما بچي زمونږ میندې خویندې ډګرۍ ایستلې 14 کاله سبق ویلې ډګرۍ ګرځئ خو هغوی ته نوکري نه میلاویږي. دا ولې دې حل باندې خلک دي. بیا دغه شانتې دا تپوس کوو چې د حکومت تړخه دا تعلیم چې دی دې کې به لږ ډېر د کالجونو او د سکولونو په شکل کې څه لږ خلکو ته به یو ریلیف میلاوېدو. دا دې لپاره و چې هغه غریب خلک چې کوم پرایویټ تعلیمونه نشي د هغې زور نشي نه لري چې د هغې بچو ته هم تعلیم میلو شي. نن ولې هغه ادارې چې دي هغه نجکاري د هغې کېږي لګیا ده او هغه هم چې دی د سکولونو مافیا چې ده د پرایویټ انسټیټیوشن مافیا چې ده هغې په لاس کې ورکړی کېږي لګیا ده. د دې سوال جواب دې مونږ له راکړي. بیا دغه شانتې زه دا هم تپوس کومه چې دلته کې دا زمونږ صوبه د سیلابونو نه تېره شوه زلزلو نه تېره شوه دهشتګردۍ د وجې نه دلته کې ډېره لویه تباهي وشوه بېروزګاري هسې هم دلته کې زیاته وه پسماندګي هسې هم دلته کې زیاته وه یو لږه ډېره زمینداري وه چې په هغې سره به زمونږ مشرانو زمونږ د دې خلکو د خپل بچو له 2 وخته روټۍ پیدا کوله. نو په هغه غنمو کې چې کوم سکینډل راغی مخامخ هغه هم ستاسو مخامخ دی. په دې تېر ځل چې ګنو سره څه وشو هغه هم ستاسو مخامخ دي. او بیا دا اوس چې دا تماکو چې دی په هغې کې زمیندار سره چې څه کېږي لګیا دي دا هم ستاسو مخامخ دي. نو زه ته سوال کومه چې د دې ذموار څوک دی مونږ له د دې جواب راکړئ. عزتمندو دا یو څو سوالونه دي دا به ترې بار بار تپوس کوو او هغې پورې به په ارام نه کېږو څو پورې چې د دې جواب موږ ته نه میلو شوی. قومي وطن پارټۍ کارکنانو ته د کم از کم دا پته ده هغوی سره دا جواب شته ځکه چې دلته کې نااهله حکمرانان مسلط دي داسې حکمرانان مسلط دي چې هغوی د عوامو فکر نه لري هغوی د عوامو درد نه لري. نن ځکه د خلکو سترګې چې دي هغه د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا لخته دي ځکه چې هغه د دې خیبر پښتونخوا معمار دی د دې صوبې د ترقۍ سفر چې دی د سره شروع شوی دی او انشاءالله ستاسو په وساطت د صوبې خلکو ته دا پیغام ورکول غواړو چې قومي وطن پارټۍ کارکنان به تاسو سره په هر موقع باندې په هر ځای کې شانه بشانه ولاړ وي. ډېره مهرباني.